د اوسنو پښتونخوا کتونکو زه افتخار خان یم او دا وخت چې ما پېښور دسترخوان کې دلته کې د لیټري فیسټیول په نوم باندې یو پروګرام راجوړ کړی شوی دی چې د پېښور د مختلفو سکولونو نه چې کوم دی دلته په ډېر ګڼ ډله سره سټوډنټان راغلي دي په دې فیسټیول کې چې کوم دی ډرامې وي او څنګه دي نغمې وي زه مخکې د خلکو سره خبرې اترې کوو چې سره سوي زموږ سره اوسي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات. زما نوم شهاب دی او زه د پېښور لیټرري فیسټیول چیف ارګنایزر یم. پېښور لیټرري فیسټیول مقصد دا دی چې په پېښور کې چې کوم د کیسو ښار ګڼل کېږي، کوم چې د ادب ښار ګڼل کېږي، هغې کې د ادب هوا ده هغه واپس راولو. د هر کال زمونږ یو موضوع وي. پهلنی سیزن زمونږ موضوع ادب، امن او عدم تشدد. په دویم سیزن کې زمونږ ادب، ریاست او سیاست. او دې ځل مونږ خپل چې کومه توجه ده هغه په ځوانانو باندې کېده. زموږ موضوع ده ادب، کسب او ځوان. په دې کې مختلف اکټیویټیز دي. موږ سره چلډرن لیټرري فیسټیول چې په کم کې 12 نه زیات سکولونو حصه واخیسته. د هغوی ماشومان راغلل، هغوی ټیبلوز پرزنټ کړل. د هغې نه علاوه د هغوی گیمز، سپیچز او ملټیپل اکټیویټیز کې انوالو شو. د دې سره سره ځوان ټول راغلي او هغوی په یو دوه اهمو موضوعاتو باندې خبرې واورېدې او په هغې باندې مکالمه کې حصه واخیسته. پهلنی موضوع زنانه، ځوان او د حکومت ترجیحات څه دي، او دویم پینل چې هغه په NFC باندې. دا دواړه زمونږ د ټولنې سره تړلې مسلې دي او د دې ته د ادب زاویې سره کتل د نن وخت لوی ضرورت دی. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मैं फार्मरी ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम सिकॉस यूनिवर्सिटी. मैंने सिकॉस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पार्ट टाइम अपना बिज़नेस खोला है और आज जो है मुझे निश्तर हॉल में शावर लिटरेसी फेस्टिवल में एक मौका मिला कि मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस जो है डिस्प्ले कर सकूँ और अपनी मज़ीद जो है अपना हुनर दिखा सकूँ लोगों को, और जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है. मेरे ख्याल से इस तरह के अदबी मेले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब हमारी पहचान है. अदब का ताल्लुक इंसान की सरिश से होता है. अगर अदब नहीं होगा तो इंसान फिर पागल हो जाएगा. तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग यहाँ पर आए और अपनी अदबी सलाहियतों की को परवान चढ़ाइए. हम लोग भी यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप लोग भी आए और आप लोग भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखे. शुक्रिया. دې ایونت کې موږ ته ډېر زیات تعلیم میلاو شو. موږ ته دا پته وچلېده چې د ښځو تعلیم څومره امپورټنټ دی، په دې معاشره کې ښځو له تعلیم او ایجوکیشن څومره امپورټنټ دی. دې نه موږ ته پته وچلېده. دا ایونت به زه ډېر زیات اپریشیټ کوم، ځکه چې د هغې کې ماشومان له ډېر زیات ایجوکیشنل خبرې دي. او زه به دا وایم چې دا ایونت په کال کې یو 15 ځل خو کېږي، ځکه چې دې ایونت کې ماشومان ته ډېر زیات تعلیم میلاویږي او زه به ډېر زیات اپریشیټ او ریکمنډ کوم. دا لیټرري فیسټیول دی سیزن 3 او ډېر بهترین فیسټیول او په ماشومانو لپاره په دې کې ډېر بهترین پروګرام شو. خاطرې او شی ملي نغمې به جوړ شي او دې کې موږ چې کوم زده کړه وکړه هغه دغه ده چې کوم ماشومان دي څونه هغې ته پکار ده چې والدین یې د سکرین ټایم کم کړي، موبایل یې لاس نه والي او کتاب ورته ورکړي. نو زموږ ټولو والدینو ته دا پیغام دی چې ماشومانو له موبایل سکرین ټایم کم کړئ او دې ته کتاب په لاس کې ورکړئ. نو انشاءالله را روان مستقبل به د دې ډېر بهترین وي. او بل پکې یو ما دا زده کړه وکړه چې څونه لیکوال سټوري رایټر دي، هغې ته تاسو پیغام ورکوم چې تاسو کوم سټوري لیکئ نیوز پیپر کې، د هغې بجای دا تاسو 3D موډول ته کنورټ کړئ، په دې باندې 3D کارټون سټوري جوړ کړئ. ولې چې ماشومان زیات خوښوي، چې کارټون زیات خوښوي، دغه سټوري ورته تاسو په کارټون ته کنورټ کړئ. نو زه وایم چې د دې سره به بهترین نور هم راشي. مهرباني.